زمونږ د 4 کروڑو پښتنو وزیر اعلی سهیل خان افریدي ته د سپي لقب ورکړی دی او سهیل خان افریدي ویلي و چې دوی موږ ته د سپي په نظر ګوري او دوی زموږ په جوماتونو کې سپي تړي. نو نن هغه خبره 100% رښتیا وخته. بل طرف ته زمونږ د پښتنو توهین دی چې زمونږ وزیر اعلی ته دغه شانتې یو معمولي افسر ګوټی هغه راپاسي زمونږ وزیر اعلی ته د سپي لقب ورکوي. زه ټولو پښتنو ته وایم چې دا زمونږ غیرتي وزیر اعلی دی. تاسو سره به زمونږ سیاسي اختلافات وي خو دې پیلې دی د صوبې جنګ کوي او دغه ظالم جابر او دغه فرعونیانو له په سترګو کې سترګې اچولي دي. دا زمونږ په لیډرانو ته کنځل کوي. د مولانا عبدالغفور حیدري د خولې خبره ده چې جنرال باجوا په یو میټینګ کې مولانا فضل الرحمن ته کنځل کول او د خولې خبره د هغه ویډیو په سوشل میډیا کې موجود ده چې ما جنرال باجوا ته د شټ اپ کال ورکړی د مولانا فضل الرحمن ورته غلی ناستو. نو دا زمونږ د پښتنو لیډرانو ته هم کنځل کوي، زمونږ مشرانو ته هم کنځل کوي. دا جنرالان، دا ججان او دغه سرمایه‌داره نن د زمونږ د وزیر اعلی توهین کړی دی او زمونږ د پښتنو توهین خو دوی هڅې کړی دی. په اپریشنو کې لس جنازې او زمونږ په جوماتونو کې سپي زمونږ پښتانه وژلي دي او در په در خاورې په سر د دوی د وجې. زه ټولو پښتنو ته وایم تاسو سره به زمونږ سیاسي اختلافات وي، هرې پارټۍ والا چې د دې وزیر اعلی سهیل خان افریدي سره ودرېږئ. زمونږ پیسې دغه پنجاب نیولي د خیبر پښتونخوا پیسې خلک وایي په خیبر پښتونخوا کې کار نه کیږي چې مخې نه پیسه نه میلاویږي، پیسه نه ورکوي، ملک هایجیک دی. هر څه دغه ججانو دغه جنرالانو کرنلانو نیولي دي، پیسې خیبر پښتونخوا ته نه میلاویږي. نو کار به په څه وکړي؟ زه ټولو پښتنو ته وایم چې دغه وزیر اعلی صاحب سره ودرېږئ. تاسو په دې وخت کې سیاسي اختلافات وي، سیاسي اختلافات سیټ ټکوي د سره شانه به شانه ودرېږئ.